اسمانونه هم تسبیح بیانې د الله تعالی او ځمکه هم تسبیح بیانې او د ځمکې او د اسمان په منځ کې چې کوم څیزونه دي دا ټول تسبیح بیانې دا ټول څیزونه چې دا تسبیح بیانې بعضې مفسرین وایي چې دی په زبان حال سره تسبیح بیانې او بعضې وایي چې نه دی دقه شانتې تسبیح بیانې لکه قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي چې د داوود علیه السلام سره به غرونو چې کوم دی تسبیح بیانوله غرونو به ورسره ذکر کو دغه رنګې مرغو به ورسره ذکر کو د حضرت داوود علیه السلام سره نبی علیه السلام په لاس کې ابو جهل کاڼي نیولي او نبی علیه السلام ته وی کو ته برحق پیغمبر وی دا راته ووایه چې په دې لاس کې ما څه نیولي دي نو نبی علیه السلام ورته وفرمیل وی چې زه درته ووایم چې ستا په دې لاس کې څه دي خو دا کاڼي زما د نبوت او د الله تعالی د وحدانیت ګواهي ورکړي نو داسې به ټیکي ستا څنګه خوښه د ابو جهل نه تپوس کوي چې زه درته ووایم چې ستا په لاس کې څه دي او که نه ستا په دې لاس کې چې څه دي دی درته پخپله ووایي چې دا د الله پیغمبر دی نو ابو جهل وی پخپله دی دا ووایي نو هغه کاڼي د ابو جهل په لاس کې او کاڼي وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو هغه کاڼو چې کوم دی د ابو جهل په لاس کې تسبیح شروع کو د الله تعالی د وحدانیت او د رسول الله مبارک ته رسالت گواهی ورکړله نو علما وی چې د دې کاڼو تسبیح دا د نبی علیه السلام معجزه نه وه دا کاڼو چې کوم ذکر کو دا د نبی علیه السلام معجزه نه وه د نبی علیه السلام معجزه دا وه چې خلکو واورېدله کنه کاڼي خو عظم تسبیح کوي دا ونې تسبیح کوي دا کاڼي تسبیح کوي او دغه رنګې دا خوره دا لوټې هر یو څیز الله تعالی وی دی د الله تعالی ذکر کې مشغول نو د نبی علیه السلام معجزه دا وه چې د خلکو واورېدل کنه دا تسبیح کول د خو هسې هم کاڼو کول د الله حمد او ثنا دا کاڼي هسې هم بیانې خو چې خلکو واورېدله ابو جهل په خپله واورېدله نو دا اورېدل او دا په تیزه باندې ذکر کول دا د نبي علیه السلام معجزه نو هر یو څیز وان من شیء نشته د یو څیز الا یسبح بحمده مگر هغه تسبیح بیانې په حمد د الله تعالی سره یعنی د الله تعالی حمد او د الله تعالی تسبیح بیانې عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرمای چې دا یو غر دی بل غر ته آواز وکړي چې په تا باندې څوک داسې تېر شوي دی چې ذکر یې در باندې کړي وي نو دې ورته وي چې یو په ما باندې څوک تېر شوي دی او هغه ذکر یې کو په لار روانو ذکر یې کو نو دا غر خوشحاله شي چې ګوره زما خواته ګاونډي غر باندې داسې کس تېر شوی دی چې هغه د الله تعالی ذکر نو دې څیزونه دا پوهیږي هم او په دې کې الله تعالی د ذکر صلاحیت اچولی هم دی خو د هغې ادراک مونږ نشو کولی نبی علیه السلام له چې کله به خطبه کوله نو ونې ته به یې ډډه واله نو چې کله یوې زنانه راولګېده او هغې نبی علیه السلام له منبر جوړ کو چې نبی علیه السلام د جمعې په ورځ باندې منبر ته ور وختلو او خطبه یې شروع کړه نو هغه ونې چې کوم دی په چغو چغو باندې وچړل وي داسې ژړل لکه دا ماشوم چې ژاړي نبی علیه السلام ور منډه کړه او د خپل ځان سره یې راجوخته کړل او داسې کلارول لکه څنګه چې دا ماشوم سړی کلاري نو دا څیزونه څومره چې دي تسبیح د الله تعالی کې بلکې ونه د نبی علیه السلام را روانه وه نبی علیه السلام له راغله او ځمکه شلوله او نبی علیه السلام ته راورسېدل نو دا ټول څیزونه دا تسبیح بیانې د الله تعالی لیکن موږ د دې په تسبیح باندې نه پوهېږو نبی علیه السلام وفرمیل چې د نبوت نه مخکې په مکه مکرمه کې زه هغه کاڼي پیژنم چې هغه کاڼي به ما ته د نبوت نه مخکې سلام کو چې السلام علیک یا رسول الله او نبی علیه السلام روانو دې کاڼو به چې کوم دی ورته وي السلام علیک یا رسول الله ونو او بوټو به ورته وي السلام علیک یا رسول الله نو دا ونې او بوټي او دا کاڼې او دا لوټي دا ټول تسبیح کوي هر یو څیز د الله تعالی حمد او ثنا بیانې نو بعضې علما وایي چې دا حجر اسود چې نبی علیه السلام ته باید په مکه مکرمه کې سلام کو